الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكذلك أنزلنا إليك الكتاب سورة العنکبوت یوشتم سپارہ آج 47 وسلیختم سورة العنکبوت کے امتحانات د مومنانو ذکر کول چې مومنانو باندې امتحانات پرازي خامخا برازي امتحان چې نوی سره په مخ کې نه دي چې امتحان پاس کړي بیا په بل کلاس ته مخ کې دي بل درجه ته مخ کې دي او چې امتحان نی نو سره په ځای ولاړی او چې امتحان نی نو د سړي پته نه لګي چې دا لایق دی که نه لایق دی دا رښتینی دی که دی دروغجن دی دی په شوق کار کوي او که نه کوي نو امتحانات خامخا راځي بیا د امتحاناتو حکمت ذکر کوي سورہ عنکبوت کې دریم آیات کې فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ خامخا سرګندې الله رښتینی او خامخا سرګندې الله دروغجن چې څوک رښتینی او څوک دروغجن دی بیا یو لسم آیات کې وایي وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ خامخا سرګندې الله مؤمنان او منافقان چې څوک مؤمن دی څوک منافق دی نو د امتحان فائدې وي بیا امتحانات چې راځي نو هغه لپاره سره تیاری کوي نو سورہ عنکبوت کې کله چې امتحانات درې واړه بیان شي جهاد مع النفس جهاد مع الوالدین او جهاد ناکر مولیانو پیرانو سره نو بیا امور مصلحه ذکر کې له تثبت چې مون به ډېر ډېر کې الله به ډېر یاد ہے او قران به ډېر ډېر وې زیات په قران نو بیا وصل یتمیات کې پدې کوئی چا سینا تو قرآن خپل فائدې لپاره د دنیا استعمال کې او نور ورته بیا توجه نه ورکې سره پاره چې دا قرآن را لګل شوی چې دا الله توحید ذکولو پای عمل کولو بیانولو او بیا دو قسمه عقیده وا اول قرآن کې اول کې دا دواړه ذکر کوي سو آیاتنا عملی دي او سو آیاتنا علمی دي سورہ فاتحه اول سورۃ کې شروع کوي ناول کې دا خبره کوي چې آیاتونه به علمی وي او سبا عملی وي او سبا آیاتونه به عقیده ساتي او سبا نه به عمل کې الحمدللہ نا مالک یوم الدین پوری دا الله پنځه نومونه پنځه صفات داو خی بیان کی نو عقیده کې بدار اولی
اور بیا نور عمل کې اور سورہ بقرہ کی آیت 177 کې لس صفات ذکر کړي پنځه عقیده سره تعلق ساتي او پنځه عمل سره په پنځه با عقیده راولي او په پنځه با عمل کې نزل تا سورہ عنکبوت کې الله وایي اسنه چې ته دین خپل فائدې لپاره د دنیا فائدې لپاره خاص کې الله قرآن نه لګل دي چې په دې باندې ته صحیح عملو کې صحیح طریقې سره ځکه صحیح طریقې سره بیان کې د الله د رضا لپاره بیان کې رساب کې د دنیا فائدہ هم او د آخرت هم او کنه ته د خپل عقل مطابق استعمال کې او دا خاص کې او د آخرت هغه فائدې اته دنیا کې حاصل کې او حاصلول غواړي ټول خو نه حاصلېږي هغه وکړه د آخرت هغه بدلی دنیا کې غواړي نو الله یې ورکړي وکړه هغه د الله بدلی د بنده نه غواړي بنده سره غنښتا هغه ظاهري لګي لګي فائدې کته ته بنده درکې نه لګونه فائدہ کته ته بنده نه په دین باندې واخلي نو بیا به الله آخرت کې بدلی نه درکې لا خلاق لهم فی الاخره الله وی بیا ما سره بدل نشتا او کنه ته د مخلوق نوا نخله بدلی نو الله په دنیا کې هم درکې او آخرت کې به هم درکې ډاډ کې بدلی درکې نو ترغیب ورکې قران کریم ته آیت 47 کې چې قران دا د الله لپاره بیان کا دین د الله لپاره بیان کا دنیا باندې خیسته شي او آخرت باندې خیسته شي او کته قران او دین د الله لپاره نه بیانې عبادت بدنی الله لپاره نه کې عبادت مالی الله لپاره نه کې او په دې باندې مخلوق نه تمکه مخلوق په تعالی صدر کی مخلوق چې تاسو بدل درکې نه بدر کی دا ټول دنیا ته درکې خدای ته پاتې کیږي درنه نو چې تر مخلوق نه بدل واخلې نو الله ویلا خلق لهم فی الاخره بیا دیتا آخرت کې بیا بدل نشتا او چې مخلوق نه دی بدل وای نشتا دین دی بیان کو او دنیا دی په وای نشتا مخلوق نه د الله نه پر دی باندې کله استرون بی آیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجر من ربهم یا به الله اجر کوي مخلوق نه دی دنیا په دین باندې وای نشتا نو ترغیب ورکړي قران کریم ته وکذالک انزلنا الیک الکتاب هم دارنګي را لګلې دې موږ ته قران څنګه چې په خوانو پیغمبران ته مړه لګلو دا سیمه تعلم قران نو لګلو دا قران دا بیان کا او خپل په عملو کا او خلکو له بیان کا او د دین ظلمت څنګه چې څوک منی یا نه منی سورہ اعراف کې دویم آیات کې وایي ظلمت څنګه قرآن بیان کې کو څوک منی او کنه منی کتاب انزل الیک ولا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین کتاب نازل شان کتاب انزل الیک لګل شه دتا تا ولا یکن فی صدرک حرج پس نری شي پسینتا کې تنگ شاو منو در رسول د قرآن نو قرآن خلقو ته ورساو کسو کې نمانی نفلا یکن فی صدرک حرج پس نری شي پسینتا کې تنگ شاو سینه متنګو زمتنګو نو علیہ السلام نانیم سو کال بیان کړو نانیم سو کال د الله توحید بیان کړو او په نانیم سو کال کې شپږ ملګری پیدا شو درې زامنو هم سامي افس او درې داغي خځوي نانیم سو کال کې شپږ ملګری پیدا شو فلا کن فی صدرک حرج نالا نبی علیہ السلام نے تسلی ور کړي زمن څنګه قرآن بیان کاو
کتاب لازم شان کتاب انزل الیکا رلگلے سے دیتا تا ولا یکن فی صدرک حرج منو پس نری شی پسینستا کے تنگسیا منو ترسول در قرآن نو لتنذر بی دیر پانا چیو یہ رہتا پدی قرآن باندی خلق دا اللہ دا عذاب نو و ذکران للمؤمنین او پند و نصیحتی دپارا دا مومنانو ولا یکن فی صدرک حرج پس نری جی پسینستا کے تنگسیا ویدہ بتیا سوک اخلی چی چاکے نابتوی چاکے طلبوی چاکے مینوی ای بتینا فائدہ اخلی لیکن سورہ حامی مومن سلیسم اسپارت دیاللہ سمیت کی ہوئی والذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا وما تذکروا الا من ینیب والذی تعالی غزاتے یریکم چی خیتا سلنا آیاتی آیاتنا قبلا دلیل قبلا وینزل لکم ارلیگیتا سل پانا من السماء دبرنا رزقا اسباب در رزقا برن باران ونزمک زرغن کی یا برستارق مقرر کردی عدل در کی وینزل لکم من السماء رزقا اور علیگی تاسل پارا دبرن رزقا باران رو رئی زمک زرغن کی یا بر رزق مقرر کرے دے اللہ آج کمی مقرر کرے نو غدر کئی آئین تزیاتو لینے سے اللہ چکم مقرر کرے دے نو تعالی در کئی بل ریو عام سڑے ہو ناغا یو خبر کولا وی یو ملگر ناغا رات وی چی اللہ رزق مقرر کرے دے نو زمیدار دے زمیدار اگر رزق پسی گرزی نو مثال ورکو چی برا پا چت باندی یو چت دی باندی اگا ایخی دی دا پوئی دا پارا یو مثال ورکولو دا رزق برا ایخی دی یو کوٹا باندی یو چت باندی نو زمیدار اگر رزق راخلی نو دی ایو جغو وغیرہ آغا ادری نو پاگی ادری گا آغا رواخلی بل دے چی آغا ڈم دے آغا ڈنگا ڈنگا کئی آغا رزق راخلی نو آغا ڈولکی وغیرہ آغا ادری پاگی باندی ادری گا رزق رواخلی وی بل دے بل عالم دے مولا دے نو دسر نور سنشتر دے قرآنون لاندې باندې کی او پاگه رزق راولی وی دے کی کم یو خوشو رزق چی اللہ کم مقرر کرے اخو بدر کئی آئے کی تزیاتو لینے شے انہوں کمو لے شے نانو قسمنا بینم معیشتم فی الحیات دنیا سورہ زخرف کی وی دوری شمال کی چی اللہ وی ماں رزق مقرر کرے نو دا قرآن نے چلان دی باندې کو په دیو درې دای راوي چې د ډیر بدو کو مقرر کړي خو د طریقه کې الله دی هغه نه زیاتو نه شي وینزل لكم من السماء رزقا اوستا خو خرچه داس په څه طریقې سره راخلي نو په جایز طریقې سره راوخلا جایز طریقې استعمال کا دروغ مو آیا دوکا مکوا او کته په ناجیز طریقې سره استعمال کی نو دنیا باندې خراب شي آخرت نو سورہ مومن کی وہی دیالہ سمجھ کہ وما تذکروا الا من ينيب او پن عقلی په قرآن باندې الا من ينيب مگر هغه څوک چاکه انابتی باقی طلبی باقی مینوی باقی شوقی وما تذکروا الا من ينيب او پن عقلی په قرآن باندې مگر هغه څوک چاکه انابتی چاکه طلبی چاکه مینوی انابت شوق طلب مینا نارا پیدا اخلی دانگی سورہ شورا کی وئی سورہ شورا کی مدیال سمایات تے اتفاقی سورہ حامی مومن کی مدیال سمایات
وما تذکروا الا من ينيب او پنا اخری په قرآن باندې مگر اوسو چې انابت وي. او سورې شورا کې دی الله سماته آخر کې وایي ويهدي الیه من ينيب ويهدي الیه او توفیق ورکي الله دې توحید ته دې قرآن ته من چاته ينيب چا کې چې انابت وي چا کې چې طلب وي چې عزت پکې وي لکه ابو جهل نه بیا ایمان وروړي او چې بدبخت ای د نبی اسلام تر دې ابو طالب خدمت کوي خو کلمه نه وایي انابت پکې نو نه الله ولا تسلی ور کوي انک لا تهدی من احببت یقینا ته توفیق نشور کوله چاته چې تا خوږي ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله توفیق ور کوي چاله چې خوږي چا کې چې انابت وي چا کې مینوي چا کې طلب وي. نبی اسلام تعالی وی ولا يكن في صدرك حرج منه پس نری جی پسینه ساکه تنگ شاو منو در رسولو در قرآن قرآن بیان کا ظلم تنگو چاکی چه نابتوی چاکی چه طلبی چاکی مینوی چاکی شوقی آبت فائدہ حاصلی. اور سورہ توحا کم تسلی ورکی دوی میات کی اسپارہ سمجھ اسپارہ سورہ توحا دوی میات ما انزلنا لک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا ما انزلنا نیرا للگل منگا علیک القرآن تابانی قرآن لتشقا دیر پارا چیتا تنگشی الا تذکرة لمن یخشا مگر پند و نصیحتی پارا ناچا سوچی رگی دا اللہ نام الا تذکرة لمن یخشا مگر پند و نصیحتی دا پارا ناچا سوچی رگی دا اللہ نام ظلم تنگو ما انزلنا لك القرآن لتشقى نظر لکلم گا پتا بانی قرآن دیر بانا چه تزرتن کے ڈاکٹر دیگا زانستر کی ڈاکٹری زکی دکان کلینک کلو کی نا پا کلینک کی ناستی کسوک ناسی علاج ہوتاو کی او که رانی شنو چا پسی کورتا نگردی او دا دین کہا چی دی نو تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا چی چا ضروری تا تبرازی تولا پا دین کی نا کہا دے چی تا ترغیب ورکا ورپسی او گرزا لاس ورپسی آواز و تو اگنو تور سوا سترکی سرا چی خبر شی او باقی بیا چی چا کی طلب وی منوی شوق وی نالاو ازاغل بیا ہدایت کوم او که طلب پا کی نوی نو بیا اغل ہدایت زنه کوما ستا کار بیانول دی او زما کار حساب دی اللہ وی سوری راہ کی سالو اختمایات کی وی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بس یقیناً پتابانی تبلیغ دینا قرآن رسول دینا قرآن وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ امون باندې حساب دی تاکار حساب نه دی تاکار بیانول دی وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَشَيَقِنًا تابان رسول دی اللہ کتاب وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ امون باندې حساب دی تظلم تنگا کلا سری سر تنگ سی نو اللہ تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا او ہر یوک پرست مبلغ دا قرآن تا ولا یکن فی صدرک حرج منو وزنری شی پسینہ تاکہ تنگ سیا منو دا رسولو دا قرآن ظلم تنگا قرآن بیان کا وکذالک انزلنا الیک الکتاب ام دارنگنا لگلم گا تاتا کتاب و قرآن گوری دا یو خبر کوم دار القرآن پنجپیر آزم دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ مرکز دے آوازین دا قرآن داراناگانی بدی ملک خوریشوی دی پازے کی دا قرآن و سنت خدمت کی گی و شعبان اور رمضان کی
10 شعبان باندې قران کریم در شروع شي او په 27 رمضان باندې ختم شي وصل یخرج داسې درشي چې ساره نه شروع شي ابتدا کې غرمه پورې بیا ماسپخین پورې او بیا چې روزه شروع شي بیا مازیګر پورې بدا وصل یختورزو کې دا قران ختمي دا شپږ اتیا کال پوره شو 86 سال پوره شو الحمدلله شپږ سالويخ دوره شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقدو شپږ سالويخ دوره هغه کړي وی غټه او دا غي نرسود قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتو سالويخ دوره دا غي پوره شوه لدین علاوه بیا سالانه اجتماعي په پنځپیر کې داغي 22 کال وشو چې کال کې یو اجتماعي په اکتوبر کې 3 ورځې پای کې ملګری راوندېږي بیا دریم ترتیب چیرې جامعۃ الامام محمد طاهر رحمه الله دارالقرآن پنځپیر اب یادا درس نظامی دی پائے کی بیا درس نظامی داغے ټول درجے پڑھاوی گی او دور حدیث پوری داغا دریم قسم چکم سالانہ دا قرآن و سنت خدمت تے درس نظامی داغے نن افتتار انشاءاللہ دا درس نظامی دا فنونو داینن افتتاح دا 9 بجے با قائد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے دامت برکات مائی افتتاح کی بل پائی کی دا افتاح کورس بھی دور حدیث نے علاوہ دا افتاح کورس بھی اور پنځپیر افتاح چی دا امتیازی شان لری څنګه چې دا قرآن درس داغی ممتاز دے دا سی افتاح ممتاز دا افتاح چی پا دار القرآن پنځپیر کی مفتیان کئی نائی یو مقاله لکی مقاله دا 200 300 500 صفی وی دا غسی هر یو مفتی یو مقاله لکی اور ډیر محنت پہ کئی نن داغی افتتاح دا درس نظامی دا فنونو نن لونده مخی درس بس کو ایتزان رسو انشاءاللہ افتتاح کی با شاملی گو او بیا با دا سلسلہ دا وسی شروع ہوئی نو انشاءاللہ دا سلسلہ با دسمبر پوری بیاوی بیا پا رجب کی اختتام شی او رجب بیا طلبہ دمو کی او شعبان نبیا دا قرآن در شروع شي نو هغه افتتاح ته بزان رسو انشاءاللہ 9 بجې با دار قرآن پنځپیر کې د درس نظامی داغي افتتاح وي نو 9 بجې دا سره ټیم وی نو آی بیا زیرو کې او کنین بیا په نړ باندې ووري دیو جن درس مخ کې بس کو واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین